یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو کونوا قوامین قائم اسیگے تاسو للہ خاص اللہ دبارا شہداء گواہی کون کے بالقسط پا انصاف سارا ولا یجرمنکم او تیار دی نکڑی تاسو رو دی نپاری تاسو لرا شنآن قوم دشمنی دی یو قوم علا پا دی خبر باندی اللہ تعدلو دا جی تاسو انصاف انکڑی نو گواہی دا با دا اللہ دا پارا ورکای دا با دا چا دا پارا نورکای او صحیح گواہی بو ورکای نو صحیح گواہی ورکول دا دیر زیاد گران کار دی خصوصاً پاکستان کی صحیح گواہی ورکول دا دیر زیاد گران کار دا زانم دا کاری استی دی زان لکارم کاتی دی 2014 کی زیو گواہی میں کڑے ہو یو خبر ہے کہ گواہ شے ہوں 2014 نه مخکې خبره خو په 2014 کې هغه کیس شروع شو 2016 ته ورسېدو عدالت ته وتلمه صرف د دې لپاره چې زه دا ګواهي ورکړم چې دا معامله زما په مخ کې شوې ده او دا دواړه مدعي او مدعا علیه دواړو زما د مخې دا خبرې کړې دي زه په دې کې ګواهم صرف د دې خبرې لپاره 2 کاله زه ډچېدلې ما ډګر ته 2 کاله پدې کې باران راغلی دی پدې کې چې کوم دی هر قسمه خو یو ورځ بلړم نو د یو طرف وکیل نشته دی په بل ورځ بچلړم وې د بل طرف وکیل نشته دی په بل ورځ بچلړم وې جج سیب چټی ده په بل پیر بچلړم نو وې اسی چټی ده نو 2 کال صرف او صرف د دې خبرې د پاره بیا مې غجټ ته سوال وکړ جج سیب د خدای په خاطر شه لکه زه د مدرسې نه چټي کوم هغه کس چې چا د باره مې ګواهي چا سره د 2 کسانو چې کوم معامله وه چې به ګواه شوی وم نو هغه ما پسې مدرسې ته راغی نو هغه وخت کې ما سبق کې په مدرسه کې نو د مدرسې نه به را چوټي مې راواغسته نو هغه دومره وکړه چې ما ته ویل ستا تاریخ به د جمعې پر ورځ کوم نو تاریخ به د جمعې پر ورځ نو د جمعې پر ورځ دلته کې د امامتۍ مسله به هم وه نو بیا یې مې ورته سوال وکړو نو اخره کې لکه په 2 کاله کې صرف زما ګواهي واورېده گواہی ما ورکړه په 2 کاله نو پاکستان کې ډېره زیاته ګرانه ده او دویمه خبره ده چې دا لپاره گواہی ورکړي حکومت بیا ستا تحفظ هم نه کوي چې کوم زورور سړی د ډز د نه پورته کې حکومت تپوس نه کوي نو ډېر ګران کار دی خو بیا هم الله وی چې گواہی به ورکړي او صحیح گواہی به ورکړي ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کوم غټ غټ ګناهونه شمارل الاشراک بالله چې کوم گناهی کبیره ورته ویل شي غټ غټ ګناهونه رومبه دا چې د الله سره څوک شرک وکي نو دا د ټولو نه غټ ګناه دی دویم حقوق الوالدین او د والدینو نافرمانی کول دا غټ ګناه دی وشهادت الزور او په دروغه گواهی ورکول دا غټ ګناه دی